أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سورة الاعراف 71 نمبر آیات. په دې آیات کې د عادیان چې کوم قوم او بدبخت قوم د خپل پیغمبر د هود علیه السلام د وینا په مقابل کې خپل وینا وړاندې کړه ګستاخانه انداز باندې. یعنی هغوی د خپل پیغمبر ته وویل چې یو خدا ده چې ستا په خبرو باندې زموږ اعتماد نشته، ته رښتونی نه یې. دویمه دا ده چې ته کوم عذابونو نه موږ یارې نه عذابونه را باندې راوله، دغه عذابونو نه ستا نه یریږو، هغه عذابونه راوله. او دا مضمون باره تېر شو چې اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كانوا يعبد آباؤنا فأت بما تعدنا ان كنت من الصادقين. نو بدناني سبق کې په 71 نمبر سبق کې د هغې جواب ذکر شو د هود علیه السلام په وینا باندې. الله تعالی وایي تاسو دا شک کوئ چې د دې شریعت په مخالفت په وجه باندې عذاب نه راځي او ځکه ډاډه لګیا یې چې عذاب را باندې راوله چې کوم عذاب نه موږ یارې. نو قد وقع علیکم من ربکم رجس، یقینا واقع شوی دی په تاسو باندې طرف د رب ستاسو نه رجس عذاب، یعنی عذاب په سره په تاسو باندې بیخي شوی ده. وغضب او غضب او عذاب دواړه یو مفهوم دی په تاسو باندې راتلونکی دی. نو دا په هغه ټیم تاسو ته پته ولګي چې کله عذاب شروع شي. نو دغه سوال خو حل شو. دویم سوال دا و چې دوی ویل زمونږ د بتانو مخالفت کې زمونږ بتان خدایان دي، د دې مخالفت چې دا ټیک نه دی. نو دویم سوال یې داسې حل کېږي چې اتجادلونني فی اسماء سمیتموها، آیا تاسو جګړه کوئ زما سره په باره د هسې نومونو کې سمیتموها چې تاسو یې ښودلي دي انتم تاسو و آباؤکم ستاسو مشرانو ما نزل الله بها من سلطان، نه دی نظر کړی الله تعالی بدې باندې هیڅ دلیل. فانتظرون تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین، زه هم تاسو سره انتظار کوونکی نه یم. حاصل دا شو چې تاسو هسې نومونه یې ښودلي دي ګټوله او هغه نومونو باره کې زموږ سره بیا بحث کوئ چې دا به خدایانې جدال بحث ته وایي. د بحث لپاره شرط دا دی چې کومه موضوع ته ثابتې نو هغې به ثابتولو به تاسو سره دلیل وي. نو ته بوتان ته خدایان وایي تاسو وایئ نو دې به ثابتولو باندې دلیل وښایئ، دلیل پې نشته ځکه چې ما نزل الله بها من سلطان، الله د بوتانو باره کې هېڅ دلیل نازل کړی نه دی. نو د بوتانو د خدایتوب په باره کې تاسو دلیل نشئ پیش کولی. دویم دا ده چې د مخالف ته اعتراضونو جوابونه به هم پوره وکړي. نو د صالح علیه السلام د هود علیه السلام د سوالاتو چې کوم سوالات په بوتانو باندې کړي دي او د الله تعالی د وحدانیت کوم دلایل چې ویلي دي د هغې جوابونه هم رانره مخې ته. نو معلومه دا شوه چې د دوی دا دعوې بیخي عبث ناجایز دعوې دي. چې دعوې بیخي عبث شولې نو حاصل یې دا شو چې اوس به عذاب خامخا راځي. چې کله عذاب راځي نو فانتظرو انتظار کوئ، عذاب ته اوس انتظار اوسېږئ. انی معکم من المنتظرین، زه هم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم، تاسو عذاب ته انتظار کوم چې کله به هلاک کېږئ. الله وایي فانجیناه، نو من خلاص کړ دی والذین او هغه کسان معه چې د سره و برحمت منا، په خپل رحمت سره په رحمت سره طرف خپل نه. وقطعنا من کټ کو دابر الذین، بیخ د هغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې هغې نسبت د دروغو کړی زموږ آیاتونو ته. دابر بیخ وروستنی حصې ته ویلی کېږي. د قوم وروستنی حصه چې کوم نه ده زنانه او ماشومان، چې کله ځوانان هلاک شي نو ماشومان او زنانو نه دغه نسل بیا خور شي. نو چې کله بیخ هم هلاک شي هغه هم کټ شي نو معلومیږي دا چې د دوی د قوم ماشومان او زنانه هم پاتې شوي نه دي، هغه هم هلاک شوي دي. ځکه دا قوم چې کوم دی د عادیانو قوم دا به هوا سره هلاک شوي دی. بریح عاتیه، سرکشه هوا چې وانه تیزه هوا چې 8 ورځې او 8 شپې جاري وه په دې سره هلاک شوي دی. او دې هوا به داسې کوله چې دوی بنګلې نسکورې کړلې. د دوی انسانان چې کوم انسانان او څاروي هغه به اوچتول او مخامخ د غر نه وی داسې ویشتل چې د سر به لاندې او تنه به اوچتول، نسکور به ویشتل، چاړو کې به ریز مریض کېدل. د دې قوم نه هېڅ اثار پاتې نه شو، دا مکمل ختم شو. دې وجه الله تعالی وایي چې وقطعنا دابر الذین کذبوا، من کټ کو بیخ د هغه کسانو چې هغې نسبت د دروغو کړی او بې آیاتنا زموږ آیاتونو ته.
وما كانوا مؤمنین او هغه ایمان راوړلو والا نو یعنی الله تعالی ځکه هلاک کړ د خیر سزا پکې نو خیر توقعات نو الله تعالی دی وجنه د یخنه هلاک و الى ثمود او لګره او موږ سمودیانو ته اخاهم ورور د دوی صالح علیه السلام دا درې مواقع د انبیاو ذکر کیږي د دې حاصل هم ده کدي چې د ټولو پیغمبرانو میشن هغه دا یو خبره ده چې ان اتقوا الله د الله نه ویریږي الله تعالی وحدانیت ومني واجتنبوا الطاغوت او تاسو د شیطان نه د الله په مقابل کې جسته شمر ولاړیږي دا غیر انکار وکړي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ته یو الله بندگی کوي او د شیطان نه ځان ساتي مخالف نه ځان ساتي نو اوس به دغه مضمون باندې درې مواقع دلیل پیش کیږي چې د پیغمبرانو میشن په وصولو کې بیخي یو شان تکړي نو الله تعالی موږ لګره سمودیانو ته اخاهم ورور د دوی صالح علیه السلام سمودیانو باس مخکې من کړي چې دا سمودیان د نوح علیه السلام پنځم پوشت کې را پیدا شو د دوی مشر چې کوم دی نیکه هغه نوم ارم د ارم دو زامن د ارم د یو زوینم چې عوس یې نومو دا هغه د کوم اولاد خواره شو هغه ته عادیان ویل او بیا د بل زوی چې هغه نوم جسو مفسرین نقل کړي دي دا هغه نه چې کوم اولاد پیدا شو هغه ته سمودیان ویل نو په دې طریقه باندې عادیان او سمودیان ارم کې یرايوځای شوي دي او دا دواړه چې کوم دینو د عادیان او سمودیان د سام په اولاد کې راغلي سام د نوح علیه السلام زوی دی په دغه ترتیب سره عادیان او سمودیان یو بل ته نږدې خلک دي صالح علیه السلام د دوی په قوم کې را پیدا شو دغه سمودیانو په خاندان کې الله را پیدا کو او هم دغه سمودیانو ته بیرته پیغمبر شو د خلک چې کوم د سمودیان د هم د عادیانو په شان کې الله تعالی دوی له څو غټ نعمتونه ورکړیو یو ډېر مضبوط جسمونه ورکړیو تکړه دویمه دا چې انتهایی مالدار او د خپل زمانه مالدار خلک دریم دوی ډېر زیات هنرمن خلک هنر په دې اول باندې و چې په اوار ازمکو کې به خسته لوی بنگلې ودرولې او په دې وچ غرونو کې به دن تراشل د وچ غرونو به تراشل بده کې به خسته کمرې جوړولې کورونه په کې آبادول دا دوی هنرمند دي د دوی د آبادیانو آثار وس په حال هم موجود دي آبادیان نشته او دغه سمودی په جبه کې او د عادی په جبه کې او دغه رسم الخط کې هغه باندې باقاعده بورډونه لګېدلې دي لیکل هم پېشته دي داخله چې کوم دی د ډیرو نعمتونو سره ډیر زیات گمراه شو خراب شو او د بت پرستی آغاز یې وکړو د آخرت نه منکر شو د پیغمبرانو د آسماني شریعت نه انکار وکړو الله تعالی دې صالح علیه السلام راولې صالح علیه السلام چې کله دوی ته راغی نو د دوی د علاقه چې کومه ده نو دا د عربو کې د مغرب او شمال طرفونو ته دوی آبادیان دي په دې کې یو غټ کلی دی دا غي نوم چې کوم دی نو دغه کلی ته دوی دغه د بل حل په مدائن باندې د صالح علیه السلام کم کلی چې دی په مدائن باندې مشهور دی دغه مدائن مرکزی ځګینه و د صالح علیه السلام راغلی د دعوت شروع چې کله دعوت شروع کو نزوانای نواله د سپینګری شو او مسلسل به دا دعوت چلاول د بوتانو بندگی مکوي یو الله تعالی آسماني دین او آسماني شریعت ومني دي خلکو داخله راجمه شو منسوبه جوړه کړه او خپلو کې دا منسوبه وکړه چې د صالح علیه السلام نه د مطالبه کو چې د نشي پورا کول نو ورته وایي چې دا زموږ شرط دی دا پورا کولای شي ایمان راوړو کدا شرط زموږ نشي پورا کولای زموږ نه غل کې موږ دعوتونه نه مراکوه موږ متنګو صالح علیه السلام مرتبه صالح علیه السلام ته ویرالو او دغه فرمایش وړاندې کو فرمایش یې داو دي خلکو په مال ساتو او خان غړي بيزي به ساتري د ډېر زر شوقيانو د غټ پیداوارو دغه د یو غارو د غار نوم کاتبه په نوم باندې مشهور غار دی د غار بارکه دی صالح علیه السلام ته ویل چې د غار نه یو غټه او خراب پیدا کا د څه وخت چې خډیر شو د ټول زمون ټول قوم ته شو در رسول شي او دغه وخت د سې چې د لاسو میشتو بلار به د غار نه را پیدا شي د غټو نه راوځي او بیا لنګش زمونږ د مخې لنګش مونږ وینو او دا غینه با زمون قوم ته شوده ورکي نو بده شرط په مونږ ایمان راوړو کده څه نشي کولای نو زمونږ په آرام باندې کې نه زمونږ د ایمانونو خبرې مکو صالح علیه السلام دې ته ویل چې دا ډیره خطرناک خبر تاسو کوي فرمایشي معجزه غواړي او فرمایشي معجزه چې قوم وګواړي د الله تعالی نظام د څه چې دا معجزه احترام ونشي او خلک به هغه خیال ونه ساتي ګون قوم هلاکیږي نو ګوره بیا به ایمان راوړي که سرکشي موږ له یخ نه بغیر کیږي
دی ولته چې بخاره پیدا کې مخامخ ایمان راوړو دا څنګه خبره خو نه ده. په دې کې دا غون غر چې کم دی نو دی یو حرکت وکړو خوځېدو او ردی دی یو لوی ګټ نه یو غټ وخی راودنګل دغه وخه چې کومه د لسه میاشتو بلار بوا او هم دغه د ګټ په خوا کې لنګم شو دی وخت کاره معجزه په دې کې ځینې خلکو ایمان راوړ باقي خلک ایمان ته تیار شو خو د قوم چې کوم سرداران او مشران او سرکش خلکو نو هغه بس راوړاندې شو او داسې هیلې باندې وکړلې او ردی معجزې غلط تعویلات وکړ چې د دې دا مطلب نه او دا سحر و دا پلان کېو. تاسو صبر کوئ تحقیقات کوئ چې ایمان را نه وړئ او ټیم ته انتظار وکړئ چې موږ ته نه ویلي به ایمان نه راوړئ او څه چل ولې وګو اخره کې دغه شان کې بشک پاتې کړو چې بشک پاتې شو. صالح علیه السلام ته پته ولګېدله چې فرمایشي معجزې احترام دي خلکو ونه ایمان نه راوړي اوس دې د غر کېدو ټیم دی. نو صالح علیه السلام ته بل نصیحت وکړو نصیحت یې ته بل دا وکړي اوس به د اوښې خیال ساتئ ایمان هم خو را نه وړو خو د اوښې احترام به کوئ که د اوښې احترام هم تاسو ونه کړو ته خو معجزه ده بیا به غورې خامخه خرابېږي. د دې نصیحت نه وروسته د الله تعالی امتحان دا اوښه چې ورن ډېره غټه اوښه وه او د دې پر سمودیانو په دې علاقه کې صرف یو غټ کوی و چې دې کوی نه به دې خلکو اوبه راایستلې ځان له به یې مسکلي کورونو ته به یې وړلې په خپلو څاروو باندې به یې مسکلي. دا اوښه دومره غټه وه چې یو ورځ به چې راغله نو او دې کوی ته به لګیا شوه نو دا غونډ کوی به یې وچ کړو هېڅ چا ته به دې اوبه پاتې نه شوې او به دویمه ورځ به یې اوبه نسکلې بیا به نه راتله. نو الله تعالی له طرف نه نظام داسې مقرر شو چې یو ورځ به د اوښې نمبرې غونډې اوبه بس کړي هېڅ چا به یې کار نه او دویمه ورځ به د خلکو نمبرې د نورو څاروو د خلکو نمبر به اوښه به نه راځي او د دې تقسیم دپاره فرشتې مقرر شوې فرشتې تقسیم باندې کوی په غاړه باندې ودرېدلې خو په کومه ورځ باندې به چې د اوښې اوبه وڅکلې او د نورو خلکو نمبر به پکې نه راته د اوبو نو په دې ورځ باندې به د اوښې دومره ډېر شوده وکړل چې هر چا کور ته به دومره شوده ورسېدل چې د اوبو به ځای به هغوی استعمالوله پوره کار به یې کاوه د اوبو هومره کار به یې کاوه. نو په دې منځ کې دا داسې ورځې تېرېدلې خلکو د اوښې ته نیت ښه نه و ځکه ایمان یې نه و راوړی او دا معجزه وه. کوم سړی د اسلام دشمن د اسلام په هرې نښې باندې سترګې بدلېږي کوم سړی د اسلام نه بېزاره هغې جومات بدې شي قرآن یې بدې شي ګیر یې بدې شي عالم یې بدې شي دا نظام خو هر څوک مني دا خو کاره خبره ده. نو په دې اوښه باندې د خلکو سختې بدې سترګې لګېدلې او کوشش یې کوه چې د اوښې څه غم وکړي خو چا پرې زړه نه شي کولی ځکه معجزه وه. په دې منځ کې په دې کې یو سړی دی قدار بن سالب نومې دی او دا قدار بن سالب یو بدبخت انسان دی زناکار سړی دی. په دغه علاقه کې یو مشهور زناکاره ښځه د هغې سره ناجایز تعلقات جوړ شو او دغه زنانه چې کومه وه نو هغې سره ډېرې ګډې بېزې وې د ګډو بېزو پیشې وه دا به یې ساتلې. نو دا قدار بن سالب چې کله راغی نو ټول عمر چې کوم دی ظالمان او د وخت باغیان د دین دشمنان دا داسې خلکو نه فایده اخلي چې هغه داسې لاوبالي خلک چې بې شرم بې حیا بې غیرته خلک نه په غیرت باندې پوهېږي نه په دین باندې پوهېږي نه په رواج باندې پوهېږي داسې لوپره ورګډ خلک نو باطل خلک د هغې غټه فایده پورته کوي. دې زنانه د دې قدار بن سالب د دې بې شرمۍ نه فایده پورته کړه چې دا خو زناکار دی او د دې مرض عادي دی نو دې ته چې ته سم وایې نو دا به ستا خبره مني دې ته نه ګوري د شریعت مخالفت دی دې ته نه ګوري د عذاب به راشي دې ته نه ګوري چې معجزه ده ځکه چې په دې مرضونو چې څوک اخته شوي دي زنا په مرض باندې او د عیاشۍ په مرضونو باندې هغه د هېڅ یو شي خیال هم نه ساتي. نو دې زنانه د قدار بن سالب ته وویل چې دا اوښه را لمړه کړه او چې د اوبو دا نمبر هم روزانه شي او د هغې په عوض کې به دا غونډ څاروي زه تا ته حواله کړم دا به ستا شي او تا به بیا په نکاح هم واخلم نو بس لړنو برابر تعلق هم برابر شي دا د پټې زناګانې پټې یارانې به ختمه شي. قدار بن سالب به ځان پوه نه شو راغی قوم سره مشوره وکړه چې دا اوښه مړه کم که مړی نه کړه. خلکو ورته وویل چې که ته یې وژنې نو مړی که ستا مخه نه نیسو موږ ته ښه کار یو خو دا جګړه به یې نه شو کولی البته موږ ګوتې نه شو وروړی یېرېږو چې عذاب به راشي خو که ته یې وژنې نو تا له مخې نه درځو بس ته یې مړه کړه. قدار بن سالب ورته په لار کې کېناست دا اوښه چې کله راغله اول سر کې د دې اوښې نښپې په توره باندې ووالې دا را پرېوته چې را پرېوته نو وروسته دې سر په توره باندې وواهه او دا اوښه مړه شوه. ځینې روایتو کې دا هم دی چې دغه بچی چې کوم وسو نو هغې یو څو چغې ووالې او منډې کړې او سیده لاړه د کومې ګټې نه چې اوښه راوتلې وه هغې ګټې ته بېرته ننوته بچی. د دې نه بعد عذاب شروع شو سخت عذاب راغی په دوی باندې او د دې خلکو نه هېڅوک ژوندی پاتې نه شو. صالح علیه السلام او د هغه مؤمنان ملګرو نه علاوه دا قوم ګوند هلاک شو. نو په دې کې د صالح علیه السلام تفصیلي واقعه ذکر کېږي چې صالح علیه السلام هم خپل قوم ته دغه شان دعوت ورکړی و قوم یې مسترد کو
بیا د شعائر الله د دین د غټو نخو احترام به هم چا ونه کو پاغه باندې بلاسونه وګد شو اوغه زخمی شکل شو معجزه زخمی شو دا غینه بعد الله تعالی عذاب راغی نو دا تعلیم شو د قیامت پورې سبق شو چې کم خلک د دین د شریعت مخالفت کوي او بیا د اسلامي شعائر باندې لاس پورته کوي دغه خلک به الله تعالی د یخنه هلاک کوي د دې آثار به هم نه پاتې کیږي او اگر چې عذاب شکل به بدلی انداز به بدلی خدا خلکو باندې عذاب لازمي او خامخا راځي نو دغه مضمون د اثبات لپاره د سمودیانو او د صالح علیه السلام تفسیری واقعا د ذکر کیږي صالح علیه السلام ویل قال یا قوم اعبدوا الله نو ویل ای قوم بندگی کوي د یو الله تعالی مالکم نش ساتو د لپاره من اله بل خدای غیره بغیر د الله نه الله نه بغیر بل چا د سجدي کول د بل چا نظام او قوانین تسلیمول دا ناجایز دي فذروها فقد جاءتكم بينه یقین راغل تاسو ته واضح دلیل نه مراد د قوخه چې مخکې موږ بحث وکړو دلته سره مختصره واقعیت اشارات چې دې مطالعه کړي واغه طریقه باندې وخره پیدا شو من ربکم تر بدرب ساسنا هذه ناقه الله دا الله تعالی اخذ الله ته نسبت په اعتبار سره وشو برای احترام چې دې احترام ضروری دی لکه چې موږ وایو بیت الله شریف بیت کور ته وای الله ته وای د الله کور نو موږ بیت الله ځکه وایو چې دې احترام ضروری دی نو الله تعالی د نسبت په اعتبار سره شو برای تکریم احترام لپاره نو دې ته الله خو په دې اعتبار سره لګیږي چې احترام نه دی انتهایی ضروری دی لکم آیات نساسو د پاره نه خدا فذروها نو دا پرې دی تاکلوا خوراک بکئی فی ارض الله د الله تعالی پزماکه کی تاکل خوراک بکئی کم ځای کې چې خوخه فی ارض الله د الله پزماکه کی ولا تمسوها تسبن مسکوي د لاره بسوء بتکلیف سره یعنی زخمی نه کوي فیاخذکم نسبت سره عذاب علیم عذاب دردناک بیا به در باندې عذاب خامخرازي واذکروا تاسیات کې از هغه وخت جعلکم چې تاسو وګرځولای خلفاء مشران خلیفہ نائب ته ویل کی قائم مقام ته ویل کی تاسو قائم مقام او نائبان وګرځولای من بعد عاد رسد قوم د عادیانو نه عادیان هلاک شو هغه ځکه کې غورانو کندرون د تاسو را لای ظالم آباد کړو او کې وسیږي چې دا ښکار دلیل چې عادیان په عذاب هلاک شوی دي د دین د شریعت مقابله په وجه باندې نو تاسو د پاره به سبق موجود چې تاسو د الله نه یریدلی وي خو نه یریدلی وبوأكم زيدر تاسو ته په الارض بزما کی تتخذون من سهولها تاسو باندې ول د حقیقت نرمزمو کی اوارز مو کی قصور بنگلی قصور د جمع د قصر غړي بنگلی ته ویل کیږي وتنحتون تاسو بتراشل وتنحتون الجبال تاسو بتراشل غرونه کی بيوتن کمرې کوټي تلولی کمرانم تراشل ابدي کم د نهزان کورونه جوړول دومره لوی صلاحیتونه الله تعالی درکړي فذكرون یاد کی الا الله نعمت الله تعالی ولا تعثوا في الارض مفسدين تاسو باندې ګرځي د الله پزما کې فساد کوونکی دی آیت باره کې امام قرطبی رحمه الله وایي دې نه ډېر مسائل معلومي یو مسله دا معلومي چې د پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه راواله د نبی علیه السلام پورې مشن او اصول کې باقاعده کې یو دي او هغه مشن اصول داري ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دا ټول انبیاء یو مشن د جدي لپاره ټول قربانیان ورکړي دي دویمه مساله باندې کې دا معلومه شو چې عادیان او سمودیان مخکې موږ ویل د دین غټ دشمنان تر شوي دي او عادیان او سمودیان له الله تعالی هغه نعمتونه هغه صلاحیتونه ورکړي چې بل چاله نه ورکړي د اوسه پورې چاله نه ورکړي ردینه معلومه کې دا چې نعمتونه الله تعالی په دنیا کې کافرانو له هم ورکړي او لوی ول خډیر نعمتونه ورکړي خسته ورکړي نو د کافرانو څخه کوم وسایل او نعمتونه یا دې خبره دلیل نه دی چې هغه په حق معنی دي یا زمونږ نه خدي یا زمونږ نه خپوي دا څه خبره نه ده بلکې دا الله تعالی نظام د چې کافرانو له هم ډېر څه ورکړي په دنیا کې د فار د امتحان او د استدراج د خلک توبه وباسي کنه نورم باغیان کیږي نو دویمه دا مسله معلومه شوه درېمه مسله دا معلومه شوله چې بنگلې او لوړ کورونه جوړول خسته کورونه جوړول او د دې کورونو جوړولو هنر دا د الله تعالی لوی نعمت ځکه قرآن په نعمتونو کې ذکر کړی دي چې تاسو بنگلې جوړولې او بغرونو کې هم کورونه تراشل او دا الله تعالی نعمتونه دي تاسو یاد کړئ نو دا نعمت نو چې کله نعمت ته نو دا جایز شو کورونه جو خسته کورونه جوړول غټ لوړ او د دې مصریتوب دا نعمت دی دا ناجایز نه دي البته یو مسله برشته چې د پیغمبرانو او اولیاء کرامو
عادت داسې و ویناګانې نصیحتونه دا و چې داسې کورونه نه ځان ساتئ مې جوړوئ پکې مه اوسېږئ ځکه چې په ښایسته کورونو کې په غټو بنګلو کې چې څوک اوسېږي همیشه دپاره هغه متکبری د عادیانو سمودیانو څخه غرور پکې راولاړېږي د الله تعالی د وحدانیت نه انکار کوي او د اسلام مقابل ته بډې راوخي او دغه ته بیا د کمزوري خلک چې وړو وړو کورونو کې اوسېږي په کچه کورونو کې دا د رسپک بدن ښکارېږي چې دا ګنیز خلک نه دي نو ویل دي غرور د ختمولو دپاره وایي دا مناسب نه ده چې جوړ شي خو جایز دی حرام نه دي البته خلاف اولادي یعنی تجربې ثابته کړل چې نقصان پکې شته نو دا پکې بله مسله شوه اخرنۍ څلورم نمبر خبره دا ده چې کله قوم د عادیانو د سمودیانو او د هغوی چې کوم مؤمنان دي او کافران هغې منځ کې چې کوم بحثونه وشو بحثونه دا و چې دغه کافران سمودیان راله او دوی خپل مؤمنان ته وویل چې تاسو صالح علیه السلام ته پیغمبر وایي د پیغمبر دی ولې او د دې خبرې ولې رښتیا دي نو دا خو معجزه سره بیا ثابته شوه چې پیغمبر دی نو قوم ورسره په دې کې بحث ونه چې پیغمبر دی که نه دی خبرې رښتیا دي که دروغ دي بلکې هغوی ورته وویل چې دا خبرې پرېږده د صالح علیه السلام پیغمبري بیخي یقیني ده دغه شان ده کې دغه خبرې بیخي یقیني دي دې باندې بحث نه کوو بحث په دې خبره باندې پکار ده چې تاسو په دې ایمان راوړئ که نه راوړئ دا راته ووایي مونږ خو ایمان نه وړئ تاسې راوړئ که نه راوړئ نو دې نه دا مسله معلومېږي دا صاحب کشاف تفسیر کشاف لیکلی دي چې کم باطل قوتونه دي نو تا به داسې خبرو کې نښلوي چې هغې ته ضرورت نه وي کم چې مقصودي خبره د هغې نه به دې اړی راړئ او کم چې عباسه خبرې دي باقي به دې پساوي باقي به دې مصرفه کوي نو ته به خپل مقصودي خبرې ته ځي هغه مقصودي خبره باندې به بحث کړي او د دې د عباسه خبرې له به ځای نه ورکړي لکه د دې یو مثال من تاسو ځان پوهېږي دې زمانه کې په ټوله دنیا کې شرعي نظام نشته او د قرآن مطالبه ده چې ان اقیم الدین تاسو آسماني قانون قایم دین قایمولو باندې د مفسرین اتفاق دی چې د قرآني قوانین چې کوم دي دې له د حکمرانۍ حیثیت ورکول دا دین قایمول دي او دا د حکمرانۍ صلاحیت نه لرې کول دا دین دا غورځول دي کمزوري کول دي اوس دا مسله په ټولو مسلکونو کې اتفاقي ده ټولو فرقو په نظم باندې اتفاقي ده خو د بدقسمتۍ نه چې کله یو فرقه راپورته شي اول خو داسې خلک یې نه داسې کم کوس میلاویږي چې هغه په اسلامي حکمرانۍ باندې پوهېږي او د حکمرانۍ چې کوم احکام او اصول دي هغې پوهېږي ډېر کم خلک په دې باندې پوهېږي د نظامي احکام وایي نو ډېر خلک به وایي چې فارغین خلک به په دې مسایلو باندې پوهېږي کم کوس خلک په دې باندې پوهېږي د هغه ځای کې به خلک پوهېږي چې کوم ځای کې د حکمرانۍ قایم وي هلته به خلک پوهېږي چې کوم ځای کې قایم نه وي مخالفین ډېر وي هلته کې د دې قوانین او تعلیمات هم اکثر مسخه شوي ورک شوي بیا نه نو چې کله اول خو د دې قوانینو د نافظولو دپاره خلک نه وي خو چې ځینې ماهرین هوښیار خلک د چا په محنت باندې راپورته شي د قانون د نافظولو دپاره کار شروع کړي نو خلک پسې راپورته شي څوک وایي یاره دا خبره ده چې قانون خبره به وروسته کوو خو دا راته ووایي چې تراویح 20 دي که 8 دي په دې باندې بحث کوو ښه قانون خبره پرېږده هغې باندې بحث نه کوو خو په دې باندې خبره کوو چې د عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوشي دا به د چا په مسلک باندې په دې باندې مناظره کوو بحث کوو او په دې باندې بحث کوو چې یاره ابوبکر صدیق او عمر فاروق چې کوم دي رضی الله تعالی عنهما هغوی د حدیثو نه خبر نه وو هغوی فتوی د قرآن د حدیثو خلاف راغلي او صحابه کرام معیاري حق نه دي د حق دپاره دلیل نشي کېدلی صحابه خبره پکې نه اورو په دې باندې بحث کوو څوک راپورته شول په دې باندې بحث کوو چې یاره د صحابه کرامو د اهل بیت نه علاوه نور خلک قابل حجت نه دي صرف اهل بیت قابل حجت دي او قابل احترام دي دې باندې بحث او مناظره شوه نو اوس دا ټولې خبرې چې د څه لپاره راپورته شوې دې لپاره راپورته شوې چې قانون نافظ نه شي پر قواریت هوا بیا مول بې اتفاقیه نه راشي خلک چې مذهبي خر په ګریوانونو کې لاسونه ومنډي او دغه خلک بیا د دې هغه نظامي خلک چې کوم په نظام پوهېږي د هغې خلاف استعمال کړی شي هلکه څنګه چې استعمالېږي ښکاره خبره روانه نو اوس هوښیارتیا دا ده چې دې خلکو سره لانجې پرېږده چې ډېر سخت ضرورت نه وي نو بحث سره مه کوه ټایم پرې مه خرابوه دې خلکو ته داسې ووایه چې دین قایمول دا د قرآن مطالبه ده که نه که چا دوی وویل چې مطالبه ده نو بیا ورته ووایي راځئ چې په شریکه باندې ټول یو شو د قانون نافظ کړو دین نافظ کړو چې کله دین نافظ کړو شرعي عدالت ولګي شرعي عدالت کې بس زما او ستا ټول اختلافي مسایل ته حل شي په اسانه به حل شي زما او ستا ګریوانونه شلول او کنځلو توراتو بدو جګړو ته به هېڅ ضرورت پاتې نه شي نو په لنډو مسله حل شي نو دا یوه لنډه حل شو دا د دې ځای نه صاحب کشاف وایي د دې ځای نه دغه مسله معلومېږي